پښتانه د هیڅ تعریف محتاج نه دي. شاعر وایي چې د خپل لاس ګټه خوري دا یې همت دی، شاهین ځکه د مرغانو باچا بولي. پښتون په تور غره کې په تورو شپو کې کار پښتون کوي، په روزانه کې کار پښتون کوي، په مسافرۍ کې کار پښتون کوي. پښتون چې دی و خپل بچي ته د خپل لاس ګټه ورکوي او دغه نظریه ورکوي چې ته د خپل لاس ګټه خوره، خپل همت کوه. عزیزانو، زه د تور غر یونین له فورمه زه دا ویډیو کوم چې دا ځوانانو د خپل قوم د خپل علاقې د خپل غره دپاره کم کم تکلیفونه او کم کم مشکلات یې فیس کړي دي. عزیزانو، زموږ غر دی تور غر په نامه دی. دا تور غر چې د خانوزۍ وجود شعور شوی دی، خښته شعور شوي ده، د غره سره دوی د دوی په نامه یاتېږي، دوی ورسره تعلقیان پاتې شوي دي. عزیزانو، دلته یو الاټمنټ دی د الجبل په نامه، بوګس الاټمنټ، کینسل الاټمنټ دی. دا الاټمنټ زموږ علاقې ته په مختلف وختو کې مختلف سترګې پیش کړي دي. د دا الاټمنټ خاوندانو نه دلته کار کړی دی، نه د دا الاټمنټ خاوندانو دلته انویسټمنټ کړی دی. زموږ علاقه یې یرغماله کړې ده، نه دلته ترقي راوړې ده، نه کامیابي راوړې ده، نه د قوم په حق کې دلته فیصلې کړې دي. عزیزانو، هر وخت دوی په خپل ټایم کې دلته یو غونډه پر موږ مسلطه کړې، خپل یې ورپې مونږ ګاره کړي، یو شریک راولي، دوی څو مور دپاره یې ورکړي، بیا هلته ډېرې سترګې ډېرې پریشانیانې جوړې سي. په دغه حواله باندې زموږ ولسي کمیټۍ د خانوزۍ غا په 2006 کې یو بیانیه اعلامیه جاري کړه چې د خانوزۍ ولس د خپل غره له وخیځي، په دا کې د کارونه وکړي، د خپل غر د په خپل تحویل کې واخلي، غیر خلک له دغه مبارک کړي. عزیزانو، په دا کې زموږ خلکو کارونه کړي دي، د دې دپاره ډېر خلکو پنشن اخیستی دي، دا پیسې په دا غره کې ګاري کړي دي، ډېر خلکو جایدادونه ورته خرڅ کړي دي، پیسې په دا غره کې ګار کړي دي. وختن فوقتن دلته له مدنیات سره تعلق پاتې شوی دی، کار یې کړی دی. دغه الجبل الاټمنټ موږ ته په هر وخت کې مختلف سترګې جوړې کړي دي. اوس په حال کې عزیزانو، زموږ عزیزان وختل په دا غره کې کار وکړي، په دا غره کې پیسې ګاري کې 1500 فوټ الجان ول دلته د فرمان پیدا کړل. دا دریافت ما د خانوزۍ د ولس دی، نه د الجبل دی، نه د بل یو کمپنۍ دی. دا ما کړي دي، دا غر تکلیفونه ما وړي دي، دا غر ما کامیابه کړی دی. دا مدن ذریعه زه ګرځېدلی یم، که هغه د سرکار په حواله سي، که د علاقې د کامیابۍ په حواله سي. عزیزانو، دا خلک چې دي د موږ ته په مختلف وخت کې مختلف تکلیفونه پیش کړي دي. اوس موجوده د دا الاټمنټ خاوندان راغله، زموږ دا کارونه یې بند کړل. په دغه کې خاص رضوان شاه، د عبدالله شاه، د دې خالد اسټام غسل پارټنران دي. دوی موږ ته مختلف سترګې په مختلف وخت کې پیش کړي دي. اوس چې دی موجوده صورتحال کې زموږ په دا غره کې زموږ پکنیک پوینټ هم دا غر دی، زموږ د اوبو ذریعه هم دا غر دی، زموږ د چکر دا یو پوینټ لرو چې هغه دا ټایم پر دې باندې باړ راګرځېدلی دی. ایچ اف QRF سرکار په ذریعه مختلف فورمان دلې راغلي دي او دا خلکو ته سترګې پیش شوي دي. بیا دا 2-3 کاله زموږ له دا غره سره نه د پکنیک په حواله تعلق پاتې شوی دی، نه د رغبولو په حواله پاتې شوی دی، نه د چکر په حواله پاتې شوی دی، نه په بل حواله پاتې شوی دی. زموږ په نمبري مځکو کې دوی کړي وکښې، زموږ کورونه یې کې راویستل، زموږ جایدادونه یې کې راویستل. نو بیا دا صورتحال کړي موږ د دا الجبل خلاف کیس وکړي په عدالت کې. د عدالت کې موږ کیس باندې خاص روشني نظرثاني نه کږي. ما له سرکار زم دا خواست دی، سرکار له موږ سره دلته څه ذاتیات وکړل. ذاتیات معنا دا زما پلار، زما له نیکه، زما تر عمر پورې پر ګردو عزیزانو یو اطلاعي رپورټ نشته. یعنی زه پاکستانی یم، د پاکستان په حق کې ما هر وخت کوشش کړی دی. ما په ګرد تاریخ کې پر ما یو باندې اطلاعي رپورټ نشته. دا خلکو موږ FIR ته واچولو، دا خلکو موږ فور شیډول ته واچولو، موږ یو خپل سرکار ته غلط پیش کړو، موږ نمایندګي غلطه وکړه د خپل مفادات لپاره. عزیزانو، بیا دا کیس په عدالت کې په های کورټ کې عادي شروع دی. اوس موجوده موږ ته دا اطلاعات میلاو سو چې په دې کې زموږ یو قدرمن، زموږ محترم، زموږ قابل فخر شخصیت لکه انوارالله کاکړ نوم یادېږي. نو د دا ویډیو په توسط موږ انوارالله کاکړ ته د خپل پیغام رسوو چې کاکړ صاحب، ته له موږ له تازه یو په لکاو کسانو کې د یو سړي په قسمت کې د باچۍ لیکي، هغه خدای و تا ته درکړې ده چې خدای و چاته دونه وده ورکړي، دونه قدر ورکړي. دی بیا له خپلو خلکو سره هم په عزیزي پرخیږي، هم د دوی په مفاداتو پرخیږي، هم د دوی په حقوقو باندې پرخیږي. نو کاکړ صاحب، موږ له تازه دا ریکویسټ دی، موږ هیڅ کله هم د سرکار خلاف اواز نه پورته کوو، موږ هیڅ کله هم د سرکار رولز ریګولیشن نه چیلنجوو. دا الاټمنټ که دی وقتاً فوقتاً و ما ته
دا الاټمنټ سترګې پیش کړي دي دا نن ستا په سرپرستي کې ستا په نمایندګي کې له موږ سره بد کوي کاکړ صاحب موږ ته دا ریکویسټ دی راسه زموږ عزیز یې تا د خدای راولي چې رضوان شاه راځي چې عبدالله شاه راځي چې موږ ته کوم تکلیفونه پیش کړي دي ته خو خپله وینئ نو که درمنه که دا زما اواز تر تا در ورسېږي موږ د عزیزانو د خانوزۍ د ولس د ځوانانو دا خواست دی وتا ته چې کاکړ صاحب راسه له موږ سره کښېنه دا زموږ ستونزې زموږ تکلیفونه زموږ دا ګردي معاملات یې تر خپل مد نظر کښېږده له دغه بعد چې تا زموږ په حق کې کوم بهتره بلله ته زموږ پښتون یې زموږ په تا باندې اوسر شو موږ فخر کوو چې ته پر سټیج ناست یې ته شاید هر عزیز نه پېژنې هر عزیز تا پېژني ته زموږ د مستقبل ستوری یې یا زه موږ له تاسو دا خواست دی دا ریکویسټ دی کاکړ صاحب چې له دا علاقې خودداري مه چیلنجوه د دا موږ و سرکار ته هم دا ښه پیغام ورکوو چې موږ هېڅ وخت هم د ملک د مفاداتو یا د ملک خلاف په یوه ایجنډه کې زموږ نه سوچ لرو نه فکر لرو کوم د خانوزۍ ټول غر یونین کوم فورم چې دی دا ځوانان چې کوم دلته جنګېدلي دي دلته تکلیفونه وړي دي دا په دغه بابت چې دا د ولسي کمیټۍ ځلي شاخ دی ولسي کمیټۍ د دې ټوټل غره اختیارات و دا ځوانانو ته و دا ټول غر یونین ته ورکړي دي لهذا د خانوزۍ هر فورم چې تاله درځي چې د هر نمایندګي کې دا غلط دي دا له دا قوم له دا علاقې سره بد کوي د دې اختیارات د خانوزۍ د ټول غر له یونین سره دي باقاعده ولسي کمیټۍ تحریري موږ ته دا خط راکړی دی مرکزي کونسل چې زموږ د مشرانو فورم و هغو موږ ته دا اجازت راکړی دی نو زما په حواله یا زما د غره په حواله یا زما د علاقې په حواله چې تاله هر کس درځي که هغه هر نوم یادوي هغه ناس که موږ ته قابل قبول نه ده و تا سره به فورم موږ تا ته ریکویسټ کوو چې ته له ټول غر یونین فورم سره کښېنه دا زموږ مسله کاکړ صاحب واوره او موږ ته دا خپل حقوق یا دا زموږ خپل مفادات یا دا زموږ خپل توانونه د دې حق تلفي موږ ته ورکوله تازه لرو فور ودان